सबा के खैरी इंशाअल्लाह ताला 30 रमज़ान المبارک ته نو چې څنګه د ماخام روزه ماته شي نو د اعتکاف کوونکو اعتکاف به پوره شي. نو د هغې دپاره طریقه دا ده چې هغې د ماښام لمونځ جومات کې جمع سره ادا کړي، د روټین مطابق د خپل نوافلو کې او پتلو کې د تلوار نه کوي، او 2 رکعاته د بیا صلات توبه وکړي، صلات استغفار چې د جومات کې دی 10 ورځې تېرې کړي د الله تعالی په فضل سره. نو انسان د خامخاتې کمې بیشې کېږي، نو که څه داسې نقصان والا کار شوي په هغې د الله تعالی نه مغفرت وغواړي او په ژبه باندې هم څو پیرې استغفار ووایي او بیا د خپل کور ته رخصت شي. الله جل شانه دې د تمامو اعتکاف کوونکو اعتکاف قبول کړي او الله پاک د روزهدارو روزې تراویح هر څه په خپل دربار کې قبول منظور کړي. دې کې لږ غونډې احتیاط نه کار والی خجي که دې گزاره کولی شي نو ته وایي گزاره وکړه، ځکه چې بهر وتلو کې هم مسله ده، او که اعتکاف ماتیږي او که دننه ولا تاسو حجام راولئ نو ویښته به جومات کې خامخا خورېږي، نو د جومات بې ادبي ده. نو وایي که لږه گزاره کولی شي نو گزاره دې وکړي ښه. د زنانه چې کله کور کې اعتکاف ته کښېني په کومه کمره کې، نو که نور زنانه هغې کمرې ته ځي آرام دپاره ځي یا نور څه ضرورت دپاره ځي، نو په هغې کې څه حرج نشته. البته ګپ شپ دپاره او د هغې زنانه چې کوم اعتکاف کې ناسته د هغې ټیم خرابولو دپاره نه دي تلل پکار، نو دغه زنانه بهر نشي راوتی. نور زنانه که دننه ځي نو په هغې کې څه مسله نشته. ملګری اعتکاف کې ناستو او هغه ته پیسې رالی او هغه ورپسې راغی د موبایل دکان ته یې بوتن، دا داسې یو مسله وه چې دا بغیر د دې نه ممکن وه. هغه دکاندار ته ویلی شوی وی چې دغه شانتې ته چې کوم کس له پیسې راغلی دي هغه په اعتکاف کې ناست دی، نو هغه به هغه څیز دلته جومات ته راوړی نو دوه پې ګوته لګولې وه، څه مشکله نه وه داسې خبره. خو به هر حال هغې په دې طریقه باندې عمل ونه کړ او دې دپاره بهر ووته، نو په دې سره د اعتکاف مات شوی دی. اوس د دې داسې کار وکړي چې چونکې بیا یې جومات ته راوستی دی، نو اوس خو دی اعتکاف کې دی، اوس خو ماسخوتن ټایم دی، سبا کې خیري مازدیګر اوس دې جومات کې کښېني هم او که کور ته ځي هم اعتکاف یې مات دی او قضا په ده باندې واجب ده، نو دی دی سبا مازدیګر جومات ته راشي، ماښام نه مخکې د قضا اعتکاف په نیت باندې شپه دې هم جومات کې وکړي، بله ورځ دې هم جومات کې تېره کړي چې بله ورځ ماښام لمونځ وشي د ده به اعتکاف پوره شي. اعتکاف پوره کېدو مطلب د ده به قضا ادا شي. دا تاسو چې کوم سوال وکړو نو دا تاسو ماشاءالله ډېر ښکلی سوال وکړو او دې نقطې ته د جواب په وخت کې زما ذهن نه وتلی. نو بالکل چې اعتکاف کله مات شي، که په ړومبی ورځ مات شو، که په میاشت کې مات شو، که په آخره ورځ باندې مات شو، که 2 ورځې پاتې وي، که 8 ورځې پاتې وي، که 6 وي، که 5 وي، که 4 وي، 3 وي، 2 وي، 1 وي، نو د قضا طریقه یې دغه ده. دې سره دې کې دې خبرې سره تعلق نشته چې شوی څومره دی پاتې څومره دی، خو چې څه ټایم هم اعتکاف مات شو نو طریقه یې دغه ده، د 24 ګنټو اعتکاف په دې قضا راړي. چې کله په اعتکاف کې زنانه ته حیض راشي نو د حیض راتلو په وجه باندې د هغې اعتکاف ختم شي، بیا په هغې باندې د هغې قضا لازم ده. دغه شانتې نور څه عذرونه یې نارینه دپاره زنانه دپاره او د یو عذر په وجه باندې اعتکاف ختم شو نو د هغې د قضا طریقه دا ده که په دغه رمضان کې موقع ملاویږي نو په دغه رمضان کې، که په دغه رمضان کې نه موقع نه وي نو د اختر نه پس او که کوجه وي که روژه وي هر کله چې وي نو په دی باندې د یو شو روز اعتکاف قضا واجب ده. د هغې طریقه دا ده چې کله دی د اعتکاف قضا کول غواړي نو د ماښام د نور پرېوتو نه مخکې به نارینه جومات ته او زنانه خپل معتکف ته یعنی د اعتکاف ځای ته د قضا اعتکاف په نیت باندې وردن نشي. هلته به شپه وکړي، سحر به روژه ونیسي
او دغه ټول ورځ او دغه ټول شپه د اعتکاف په ځای کې یا په مسجد کې تیری چې کله دغه روژه ماته کې ماښام د دې اعتکاف قضا به پوره شي بیا دې راوتی شي دغه ځای نه